ځکه نبی علیه السلام فرمایي وایي په تاسو کې به په زرو کې یو کس چته ځي جنت ته به ځي 999 به جهنم ته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي وایي که چېرته په حساب شو نو زوم جنت ته نشم تللی. سمو خیال دی بیا مونږه تاسو هم چې کم دی هغه چې راپاسو نو بس الله دې ولا اته واړه جنت ورکړي، الله دې ولا 10 واړه ورکړي، 14 واړه دې ولا الله تعالی ورکړي. صحیح شوه. نو جنت دا ګورې جنت ته تلل ډېر مشکل دی. نو ګورې ځان به کړوي مشرانو خبره وي اول به خوري د ځان غوښې نو بیا به خوري د ښکار غوښې. نو ځان به ستړی کوې که نه ځان نه خو به څه ناسو به ځان نه جوړې د هغې نه بعد به الله تعالی ته نږدې کېږي. ځکه سره حضرت علي صاحب د رسول الله مبارک صحابي دی، په عشره و مبشرو کې دی، څلورم خلیفه د مسلمانانو دی. څلورم خلیفه د مسلمانانو دی. د رسول الله مبارک د تره زوی دی، د رسول الله مبارک زوم دی، د حسنینو پلار دی. هغه حضرت علي صاحب وایي که چېرته په ټول عمر کې الله وایي زما 2 رکعته مونځ قبول که که نه وایي دا به زما دپاره ډېره لویه د فخر خبرې. سمو خیال دی بیا ځان ته لغونته کې مونږه تاسو دی لږ خپل ګریوان کې سر ښکته کړو چې زمونږه به څه حالي زمونږ به څه کیفیتي. حضرت یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر دی، د الله جلیل القدر پیغمبر دی او داسې پیغمبر چې د هغه پلارم پیغمبر، د هغه نیکه پیغمبر، د هغه بچی پیغمبر او سلسله د نبوت په هغه کې دقسې را روانه ده. حضرت یعقوب علیه السلام یو ځلې منځ ته ولاړ دی دوران نماز. حضرت یوسف علیه السلام دغه ټیم کې په زانګو کې پروت دی، ماشوم دی په زانګو کې زانګي. نو حضرت یعقوب علیه السلام په منځ کې نظر په دې خپل بچي باندې پرېوتو چې په دې خپل بچي باندې نظر پرېوته که نه د الله فرشتو الله ته وی ای الله ته خو وایې چې حضرت یعقوب زما بنده دی، حضرت یعقوب په ما باندې د هر چا نه زیات مین دی، د حضرت یعقوب مینه ما سره د حد نه سیوا ده. نن هغه یعقوب الله تا ته ولاړ دی او د هغه په زړه کې د اولاد هغه مینه دومره راله چې الله ستا مخې ته ولاړ دی او خپل اولاد ته ګوري، خپل اولاد ته توجه کوي. نو علما ذکر کوي وایي د الله د طرف نه جواب میلو شي چې ای فرشتو د دغې بچي پسې به ورله سترګې سپینې کړم. دغې بچي پسې به ورله سترګې سپینې کړم. نو علما ذکر کوي وایي 40 کاله د حضرت یوسف علیه السلام او د حضرت یعقوب علیه السلام په منځ کې جدایي وه، فراقت او داسې جدایي چې د حضرت یوسف علیه السلام والد محترم ته دا پته نه وه چې هغه وفات دی او که نه ژوندی دی. پوهېږئ. نو ګوره یاد ساتئ مونږه تاسو خو چې مونځ ته ودرېږو نو بس پکې سم چې کوم نه هغه یو چل کوو نو کله بره ګورو، کله دیوال ته ګورو، کله ځان ته ګورو، کله خپو ته ګورو، کله کپړې سمو، کله سټ ګرو، کله ملا ګرو. پوهېږئ. او خصوصا زمونږ ستاسو ګوره په مونځ کې ګاونډي ته هم خیالي چې ګاونډي څنګه ولاړ دی، ګاونډي څه کوي. صحیح شوه. حالانکه یاد ساتئ مونځ چې الله ته ودرېدی که نه نو بس په دغه ټایم کې د دنیا چې کم نظام دی، د دنیا دا چې کم سوچونه دي دا هر څه به معطل پرېږدي، صرف د یو الله سوچ پکې زمونږ ستاسو مونځونه هغه یو ځلې یو سړی چې کم نه هغه امام پسې مونځ ته ولاړو نه امام خطا شو چې کله مونځ وشو که نه نو چاوی جي 3 رکعاته وشو، چاوی 4 وشو. نو یو پکې ورته وی حضرت 3 رکعاته وشو. امام صاحب خوشحاله شوي دی یاره دا سړی پکې چېرته نه ښکاري دی جوړې بس توجه چې کوم نه هغه مونځ ته ورکوي. هغه امام صاحب ترېنه تپوس کوي وی ښه ولې 3 وشو، ته څنګه وایې چې 3 وشو؟ وی صاحب زه چې کله تا پسې مونځ ته ودرېږم که نه نو وی زما په یو رکعت کې وی زه د خپل یو دوکان حساب کوم نو او زما 4 دوکانونه دي وی په 4 رکعاتو کې وی د 4 واړو حساب کتاب وکړم. خو وی صاحب نن مې د 3 کړی دی او د یو حساب کتاب پکې لا پاتې دی ځکه وی 3 رکعاته وشو. دا زمونږ ستاسو مونځونه دي
دا زمونږ ستاسو عبادتونه دي په دغه کې مونږ به د الله نه ځان خلاصوو په دغه کې مونږ باندې به مونږ د الله نه تمه ساتو چې الله به مونږ ته جنت راکوي په دغه کې مونږ به مونږ تاسو د الله نه امید ساتو چې مونږ ته به عملنامه په سم لاس میلاویږي په دغه کې مونږ باندې به مونږ تاسو امید ساتو چې مونږ به د جهنم نه خلاصیږو په دغه کې مونږ به مونږ تاسو امید ساتو چې مونږ به په پولیس رات باندې تیریږو رونو دا که زمونږ ستاسو عبادتونه او مونځونه دقسې که نه نو ګورې بیا ګورې چې کوم نن هغه تمه مه ساتئ ځکه جنت ته تلل د الله رضا حاصلول دا ګوره ډېر لوی کار دی او ډېر لوی ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي په تاسو کې به په زرو کې یو کس چېرته ځي جنت ته به ځي 999 به جهنم ته ځي صحابه کرامو چې دا خبره واورېده پوهېږئ نو ګوره یاد ساتئ جنت ته تلل دا ګوره ډېر ګران کار دی مونږ تاسو خو بس جنت خپل د پلار نیکه دوتر هم ګرځولی دی بس جنت دی او بس جنت ته به ځو جنت دی او جنت ته به ځو حالانکه جنت که د الله تعالی د طرف نه حساب کتاب باندې شوه نو جنت ته تلل ګورې ډېر مشکل دی نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي وایي که چېرته په حساب شوه نو زوم جنت ته نشم تلی څه مو خیال دی بیا مونږه تاسو هم چې کوم دی هغه چې راپاسو نو بس الله دې ولا اته واړه جنت ورکړي والله دې ولا 10 واړه ورکړي 14 واړه دې ولا الله تعالی ورکړي صحیح شوه نو جنت دا ګورې جنت ته تلل ډېر مشکل دی نو ګورې ځان به کړوي مشرانو خبره وي اول به خوري د ځان غوښې نو بیا به خوري د ښکار غوښې نو ځان به ستړی کوې که نه ځان نه خو به څه ناسو به ځان نه جوړې د هغې نه بعد به الله تعالی ته نږدې کېږي ښه پوهېږئ تاسو نو عرض مې دا کو چې الله تعالی هر یو انسان ته چې څومره د نیکۍ توفیق ورکوي نو کوشش دې د هغې نه سیوا کوي دا زمونږ ستاسو دا چې کومې نیکۍ دي چې الله یې قبول کړي دا زمونږ ستاسو دا چې کوم عبادت دی چې الله یې قبول کړي په دې شکر وباسئ ښه په دې شکر وباسئ نور چې کوم دی نور خپل ځان خیر غواړئ ځکه سره حضرت علی صاحب د رسول الله مبارک صحابي دی په 10 مبشرو کې دی څلورم خلیفه د مسلمانانو دی څلورم خلیفه د مسلمانانو دی د رسول الله مبارک د تره زوی دی د رسول الله مبارک زوم دی د حسنینو پلار دی هغه حضرت علی صاحب وایي که چېرته په ټول عمر کې الله وایي زما 2 رکعته مونځ قبول که که نه وایي دا به زما دپاره ډېره لویه د فخر خبرې ښه څه مو خیال دی بیا ځان ته لغونته کې مونږ تاسو دې لږ خپل ګریوان کې سر ښکته کړو چې زمونږ به څه حالي زمونږ به څه کیفیتي خو بهرحال عرض مې دا کو چې هر یو انسان ته الله تعالی چې د کمې نیکۍ توفیق ورکړي نو کوشش پکار دی چې هغه دې په د زړه په اطمینان سره وکړي ښه صحیح شوه نو الله